دا کعبه او د مور مخ الله یو برابر کړي. داسې بچي ولیدل چې مور په وصیت کې دي، حافظ بچي، عالم بچي، بچیا ما پتا حفظ کړو، بچیا ما پتا علم کړو، بچیا پخپل به زما جنازه کوي. بچیا بچیا زما جنازه به پخپل کوي. زه دنیا کې دی یوې جنازې ته صرف زیریږم چې جنازه او دنیا خلق علما راغلی، مشران او چې د جنازې ټیم شي یو ینګ الک را مخې ته شي او په مخې اوښ کې به یېږي وي الله اکبر. زم شاته لوی لوی علما ولاړ دي، ما ته وی مولانا صاحب شته دی علما، خدا کومه زنانه چې مړه ده دا د دې خپل حافظ قرآن بچی دی، نن د خپل مور جنازه کوي. دا عالم بچی دی، نن د خپل پلار جنازې ته ولاړ دی، اخیره تکبیر وایي او په مخې اوښ کې را روانې دي، وی اللهم اغفر لابي، رب زما پلار وبخي، رب زه تا ته دا قرآن په وسیله کې پیش کوم، رب پلار مې وبخي. اللهم اغفر لابي، اللهم اغفر لامي. دا لویه ذخیره ده. داسې وخت را روان دی پلارانو، یقین مې نشي چې بچی دی په جنازه کې ودرېږي، یقین مې نشي چې بچی دی په جنازه کې شریک شي. وی بچه فارغ نه یم او جنازه یې وکړئ. پلاره یقین مې نشي چې بچی دی په جنازه کې ودرېږي. زه تاله داسې بچی تیاروم پلاره چې هغه به ستا جنازه کوي او په جنازه به دې ولاړ. ما داسې بچی لیدلی دی چې د مور د قبر کوز سر ته ولاړ دی، خزې ته ولاړ دی، وی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. د مور قبر ته ولاړ دی، آخره رکوع د سوره بقره تلاوت کوي او منځ کې غلیب اونیسی په جړاش او د مور کوز سر ته ولاړي، کوزې خزې ته ولاړي او په سینه کې قرآن پروت دی او د مور قبر ته ولاړ دی او په مخې د اوښکو سیلاب را روان دی، خپلې مور قبر ته ولاړ دی او د سوره فاتحې د سوره بقرې اخیری رکوع تلاوت. ما داسې بچی ولیدو، ما داسې بچی لیدلی دی چې جنازه وشي زه ورته وایم ځه د مور جنازه مولي صاحب ما پرېږده، زه به هسې دې قبر سره لږ کښېنم، ما پرېږده. د دلته څه کوې؟ هسې مولي صاحب ما پرېږده، دا زما مور ده، دې په ما حفظ کړی، دې زه مدرسې ته لېږلی وم، دې ما له جامې برابرولې وه، دې به زه رخصتولمه، دې به زه په یو مخ او په بل مخ کولولمه او ما ته به یې دا وي بچیا ته زما د آخرت ګټئ بچیا. مولي صاحب ما پرېږده، هسې به زه دې خزې سره ناست یم، ما هسې پرېږده، زه به هسې دې خزې سره ایثار یم. زه تا له داسې بچې تیاروم، ښه سبا به ته نه یې او دا بچې به دې په تراوو کې قرآن واورئ، د الحمد نه به یې شروع کي، په والناس به یې ختم کي او چې تراوو کې قرآن واورئ سیده د جومات نه راوځي مقبرې ته لاړ شي او د مور د قبر خواته ودرېږي، د پلار د قبر خواته. په دغه ټیم کې چې دا بچې دعا کوي د دې به څه حالي چې ټول قرآن په تراوو کې اورولی او رب ته دغه قرآن وسیله کی چې ربه زما مور به نه عذاب کوي، زما پلار به نه عذاب کوي. دا لویه ګټه د پلارانو. زه د تعلیم خلاف نه یم، زه د تعلیم خلاف نه یم، زه هم تعلیم پې وکړه خو قرآن ورته م وښیه. کو دې ورته قرآن نه ویلی او تعلیم دې پې وکړو بابا بیا به خفه کېږي نه ښه. بیا چې د جدایۍ ټیم راشي یو وی دا ستا پلار دی، بل وی ستا پلار دی، قرآن یې نه دی ویلی وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. نه دی ویلی قرآن، نه دی ویلی زما د محبوب جانان احادیث چې رغم انف بیا وی پوزه دی په خاورو کې ککړی شي، بیا وی پوزه دی په خاورو کې ککړی شي. صحابي ورته وی د چا؟ وی د هغه کس چې مور او پلار دواړه یا یو
په حالت د بوډاوالي کې عمومي او دومره خدمت اونکي چې دی په جنت ته لاړ شوي د دې سړي دی پوزه په خاورو کې ککړی خبر دی بچي نو یو وی ستا پلار دی بل وی ستا پلار دی بابا چې ما دله تیار کو دا فقیر ملنګ مولا انشاءالله کو د جدای ټیم راغی یو بچی به وی چې گاډې زما پلار ته نه خبره خان درې ورځې چې وشي نو بچی په مال راون خریب جګړې شي پې یو وی دا زما بل وی دا زما ته نه خبر بابا مړ لا نه ژوندی خو چې پریوځي نو بچی خبرې شروع کړه یو وی دا زما بل وی دا زما بابا زه چې دله تیار کما او د جدای ټیم راغی یو بچی به دی وی چې گاډې زما بل به وی چې پټې زما او ما چې تیار کړی اب را پاسی چې پټې ستا گاډې ستا او ستا نه بدواړه لاستو کی چې د جنت د مینز دروازه زما وستا ما ته پرېږده قال النبي صلی الله علیه وسلم د ټولې دنیا رښتینې وایي نبی علیہ السلام وایي الوالد اوسط ابواب الجنه پلار د جنت په دروازو کې د مینز دروازه پلار دی د مینز دروازه پلار دی تا پلار ته کتلی دی تا پلار سم په نظر کتلې دی ته په دې نظر وګوره وای دا زما د جنت د مین دروازه ده زه داسې بچی تیار کم چې حافظ بچی او د پلار مخ ته نیغ نیغ ګوري او د پلار په مخ ګیره نه دی ورته ته زما د مخ ته ولې نیغ نیغ ګوري بابا زکه ګورم چې ما د پاره ته د جنت د مینز دروازه بابا ورته وی زما ګیره نشته دی زما خو ګیره نشته بابا چې ګیره دی نه هغه معامله دی د الله سره ده خو ما د پاره د جنت د مینز دروازه ښه زه چې ستا مخ ته وګورم ما له الله د یو حج قبول شوي اجر راکوي ښه بچو غټ سړي شئ خو د پلاره نه غټ سړی شه خو د موره نه دا چې غټ غټي نه دا د پلار نه کچي دا د مور نه رکوټي دا زکه په بار غټي ښه چې د پلاره غټ شي بیا به غټ نه بیا به ورکي که د مور غټ شي بیا به ورکي که د استاد غټ شي بیا به ورکي ستا بچی ته دا خو نه کومه ستا دا بچی رکوټی دی دی ما ته وایي مولي صاحب ما ته د مور او پلار د مخ مثال نه راکوي چې زه ورته داسې ګورم بیا داسې د مور ښه دا دواړه برابر دي نو ما نه به نه هېرېږي زه هم بچیه د هغې مثال دلته نشته دی خدای دې غټ سړی هو زه به درته مثال وښیم بازار ته به لاړ شي تصویران به خرڅېږي د زیروح شي تصویر به نالي چې کوم شي کې روحي هغه تصویر به کور کې نه لګوي ځکه بیا ملایک نه راځي هسې د ونو منو تصویران ځان لاله او د غرونو والا بچیا دغه تصویران چې ګوري نه دی کې به یو تصویر د کعبې ښه تش د کعبې تصویر به والي ابه راوړئ ځان ته به یې داسې کور کې ولګوي ښه بچیا خدای دې حج له بوزه خدای دې عمرې له بوزه سره د موره د خدای بوزه سره د پلاره د خدای بوزه بیا به ما ته ووایي چې ما ته د مور د مخ مثال وښیه زه به درته وایم چې کوز شه حرم شریف ته د کعبې نه وګرځه بچیه چکر یې ترې ولګوه ودې لیدله کعبه او مولانا صاحب ښه د نږدې نه مې کعبه ولیدله خلک کیني څوک یې په غلاب پورې نښتي دي څوک چغې وایي څوک په حتیم کې ولاړ دي بچیا کعبه دې ولیدله او مور د سره شته او زه اوس یو نظر د مور مخ ته وکړه ومې لید زه بیا کعبې ته وګوره بیا مې وکتل زه بیا د مور مخ ته وګوره ومې لید ای بچیا دا کعبه او د مور مخ الله یو برابر کړي دي چې کعبې ته بنده وګوري 20 رحمت پې راورېږي او د مور او پلار مخ ته چې د رحمت په نظر وګوري الله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي ښه بچیا کو کعبې ته کتل عبادت دی خو د دې بوډا پلار مخ ته کتل هم عبادت دی د دې بوډۍ مور مخ ته کتل هم عبادت دی بچیا الله بخون وکي چې ستا دا پګړۍ په سري اتلی کیې پلار له چاپی کوي او دا شمله د پلار په مخ پرتی هته مور له چاپی کوي او دا شمله دی د مور په مخ پرتی وای مورې ځکه عالم یما که پیشوا یما که مقتدا یما که د قوم مشر یما دا به دوره نه بار یما ښه مورې
په دنده به زه مشر نه یم، زه به مقتدا نه یم، زه به پیشوا نه یم. مورې زه به ستا مخ ته ګورم، پلاره زه به ستا مخ ته ګورم. مورې ستا د خپو د لاندې ما جنت لیدلی دی، پلاره ستا مخ ما د جنت دروازه لیدلی ده، پلاره ستا رضا ما د رب رضا لیدلی ده. او دې بچو ته اخیری سبق وامه، بچو چې د چا پلار نه وي د هغه لار نه وي ښه، او د چا چې مور نه وي د هغه کور نه وي، او د چا چې رور نه وي د هغه زور نه وي ښه. پلار لار، مور کور، رور زور، دا به یادوئ ښه. نن هم چې دا کور کور دی دا په دې کې یوه ملکه مور ناسته ده، او چې دا مور دې نه وه بیا به کور کور نه وي ښه. وایي مورې ته زما د کور زینت یې، بابا ته زما د کور ښایست یې، ته دې په کټ کې پروت یې، خو زه به درته ګورم، ما له به الله د یو حج قبول شوي اجر راکړي. بابا زما اجر یې، زما اسره یې. بچوړو د پلاره به نه غټېږئ، د موره به نه غټېږئ، او د استاز نه به نه غټېږئ. خدای په ټوله دنیا کې وځلوه، خدای زلینده ستوري کا، الله با عمل علما کا.